د قسطنطنیه بادشاہ چې دا د هرقل بادشاہ قیصر روم زویو، کسرا نه بلکې قیصر روم، چې هرقل نامه و د هغه زویو قسطنطنیه نامه و. قسطنطنیه ورته ځکه وایي چې د اولنی بادشاہ د قیصر زوی چې هرقل و، د هرقل زوی هغه چې کم دی نو قسطنطنین په دې بادشاہي کړی و. هغه هم راوغوښته دیرجان چې دا د هرقل بادشاہ چیف فارم سٹاف د افغانستان په اصطلاح لوی درستیزو، هغه هم راوغوښته. یو دو درې نور لوی لوی بادشاہان هم را طلب کړو. د هغوی په مخ کې هرقل بادشاہ د اعلان وکړه چې د مسلمانانو مقابلې ته به زه پخپله وځم. هغوی ورته سوال وکړه چې دا ځل موږ ته لوی لښکر راکړه او موږ به د مدینې او د مکې نه هم صحابه ختمو، پاتې لا دا چې شام علاقه یې زموږ نه نیولې ده. د دې لوی لښکر تیاری بندوبست شو. روسیې قربانۍ دپاره په هغه وخت کې د اسلام دشمنۍ ته 2 لکه فوجیان ورکړه. رقین باچا قسطنطنین 2 لکه فوجیان ورکړه، دیرجان 2 لکه فوجیان ورکړه، هغه نورو بادشاهانو حتی کې 10 لکه فوجیان رومیان برابر شو. 80,000 کسان نام نهاد چې هغوی ایمانونه راوړي وو او بیا د صحابو نه تښتېدلي وو. لکه نن سبا مسعودیان چې اوس یې امریکې ته هرکلی ویلی چې موږ به د امریکې تر شا کلک ولاړ یو، د طالبانو مخالف کې به جهاد کوو. دا مرتد دی د دین نه، په دې جهاد بالکلیه روا دی. ته د کافر څه درېږې، خپل مسلمان رور ولې. هغه هم دغسې خلک وو. جبیل ابن سهیم غستاني مشر و، د هغه په مشرۍ 80,000 کسان مرتد شوي وو، اول ته تښتېدلي وو هرقل باچا سره. نه 80,000 هغوی وو، 10 لکه دا نور فوجیانو. هرقل بادشاہ تربیه ورکړه. د خپلو فوجیانو ته یې وي چې تاسې به ټول په دمه پراته یئ. مسلمانان شام ته 2,000 راغلي او دا کسان عربیان چې موږ ته را تښتېدلي دی 80,000 دي. نو دی 80,000 هغوی 2,000 توره په توره ماتېږي، اوسپنه په اوسپنه ماتېږي، عرب په عرب ماتېږي. د دې عربانو دپاره به اولنۍ مقابلې ته د خپل عربانو ځي، دی به ورسره مقابله کوي. که دې 80,000 چېرته جنګ ونه کړی شو، بیا به تاسې 10 لکه کسان مقابلې ته وځئ. 10 لکه 80,000 فوج را روان شو. دغه وخت کې ابو عبید بن جراح رضی الله عنه دا 2,000 صحابه ټول راغونډ کړو. و امرهم شورا بینهم، قرآن وایي د صحابهو کاروبار به خپل منځ کې مشوره وه. هغوی ته وایي چې نن خو خبر راغی، استاد راغی چې 10 لکه 80,000 فوج هرقل بادشاہ د انطاکیې نه راولېږه. اوس موږ 2,000 هغوی 10 لکه 80,000 څه مشوره ده ستاسې؟ یو کس پاڅېده، ورته وایي زموږ مشوره دا ده چې دا شام به بیرته پرېږدو، واپس به مدینې منورې ته لاړ شو، نو هلته به مورچې جوړې کړو، هسې نه چې مدینه او مکه رانه ونه نیسي. ابو عبیده ورته خاموش کېنه، دومره بیکاره فیصله دې وکړه چې زما د مجاهدینو همت دې ټول ختم کړ. منګه دا 2-3 کاله دوره خلافت ابوبکر صدیق کې قرباني شهیدان ورکړي دي او شام مو په ډېره سختۍ نیولې دی. اوس به شام پرېږدو، واپس به مدینې ته تښتو؟ دا نشي کېدی. ابو سفیان پاڅېده، دا د معاویه صاحب پلارو رستو د ایمان راوړی دی، دا هغه سړی دی چې د احد میدان کې د کافرانو سردار دی، خو بیا فتح مکه کې ایمان راوړو، بیا په اسلام کې ډېر مضبوط او کلک سړی و. پاڅېده ابو عبیده صاحب ته وایي زما رایه دا ده چې دا په کوم ځای کې تاسې دیره یئ، په همدغه شام علاقه کې مورچې جوړې کوئ. کافران چې دی نو اول به موږ ختمول غواړي، زموږ نه مخکې مدینې ته نشي تللی، ډارېږي چې د شاخوا نه راباندې حمله ونه کړي. هغوی به زموږ پوښتنه کوي چې دا مسلمانان په کوم ځای کې دیرهګاه لري، نو موږ پسې به راځي، همدې ځای کې دیره شئ، ځای په ځای مورچې جوړې کوي. ابو عبید رضی الله عنه وی چې ډېره ښکلې رایه دې راکړه. دا څومره ښاریو کې چې صحابه تقسیم کړي وو، هغه یې راوغوښتل. تنګ شوي خو نه یې صاحبانو، هغه یې راوغوښتل، ټول یې په دغه ځای راجمع کړه. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې د مسلمانانو د لښکر جنگي قومندانو،
او د ټولو امیر چې کومو هغه ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه او د مسلمانانو عظیم امیر په دې وخت کې امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب په مدینه منوره کې دا د رسول الله د وفات نه تقریبا 9 یا 10 کال وروسته خبر ده. خالد بن ولید تا ابو عبیده صاحب وای یا ابا سلیمان نن ته خاموشه هر کله چې تا کومه فیصله او رائے را کړې په جهاد کې هغه رائے کې الله ډېر خیر او برکت اچي تر ته فیصله را کسه چلو کم. هغه ورته وای ابو عبیده صاحب مسلمانانو رائے دار چې پدیزي دی رکیګو زه د مسلمانانو د مشورې خلاف کار نشم کولای اگر که زما پزله کې وبل رائے شتا. ابو عبیده ورته وای یا خالد ابن ولید تا چې کومه مشوره مونږ ترا کړې هغه کې الله خیر او برکت اچول ستا مشوره باندې به عمل کوم خو راته مشوره راکا. هغه ورته وای زه مسلمانانو خلاف نشم کولای وینه زه درته وایم مشوره راکا. هغه ورته وای زما مشوره ده زمونږ د عربانو اصوله دا غي عادت ده چې په منډه کې ډیر تیز دي کله چې زمونږ اصوله جولان او داسې دوره ونه خوري دی شکست کافر ته نشي ورکولی. دا تا چې په کم ځای کې دیرګاه جوړه کړې دلته باغونه دي او په دې ځای کې زمونږ اسونه منډې نشي وهلی. ته که چېرته د جنګ اراده لرې نو خیر دی د دې ځای په مخامخ باندې د یرموک میدان دی سونو جریبه میدان دی هغه میدان کې واړوه که کافر پرېوځي په میدان به پراته یي موږ به په میدان پراته یو. دویمه دا ده چې خوا کې را سره بحر دی او اوبه به ډېرې زیاتې زمونږ لښکر ته به د اوبو رسولو تکلیف نه. ابو عبیده رضی الله عنه چې ډېره ښکلې رایه ده مسلمانانو ته امر چې ځان د یرموک میدان ته ورسه. دې ته غزوة الیرموک ویل کېږي. دا 4 ورځې جنگ شوی د صحابو په دور کې د دین عظیم جنگ بل جنگ نه دی شوی لکه رسول الله په زندګۍ کې د احد د میدان نه لوی جنگ نه و شوی. تبوک جنګوش ډېر زره صحابه و لیکن هلته جنګ ونه شه بیا اسې تلي خو شهادت چې شوی دی او قرباني چې ډېر ورکول شوي نو هغه د احد میدان او د رسول الله نه وروسته صحابو په دور کې دغه عظیم جنگ دی چې شوی. 2 کسان دلته پراته دي. د حضرت عبدالله رضی الله عنه په مشرۍ باندې یو خط ورکه ورته ابو عبیده رضی الله عنه خط ولیکه عمر فاروق صاحب ته. اولا سلام پس د سلام نه عرض ده چې هرقل بادشاه 10 لاکه 15,000 لښکر رئیسته دی من خو مقابله ته تیار یو لیکن بیا هم هغې ډېر زیات دي. قرآن وایي چې د 2 کافر نه به د یو کافر نه به 2 مسلمان د 2 کافر نه به یو مسلمان نه تختیږي. اوس هغې را باندې 10 چنده او 100 چنده زیات دي. نو که تا سره څه صحابه موجود وي د جهاد والا نو موږ ته په مدد کې راولېږه. حضرت عبدالله رضی الله عنه ولاړو او فرمایي د جمعې په ورځ روان شوم بله جمعه د 12 د زوال ټیم دی چې ورسېدم ګورم چې عمر فاروق صاحب مدینه منوره کې اودس کوي اراده کوي چې اوس خطبې تخریج او تقریر شروع کوي. زه ورغلم ما ته وی عبدالله کم خوا نه رالی وای ما ورته چې شام نه رالم وای په خیر رالی او هر کله راشي تا به راته نوي حالات راوړي څنګه چللی وای ما ورته خط ورکوی چې خط یې وکاته رنګ ډېر متغیره شو. پاسې د جهادي تقریر یې وکړ. صحابو ته وی چې داسې مسله پیښه ده مشوره راکړئ او که کم کسان قربانۍ ته تیار یې نو سبا پورې ځانونه جهاد ته تیار کړئ. علي صاحب راغی عمر فاروق صاحب ته وایي خط ولیکه او واپس هلته ولېږه. هغې ته داسې ووایه چې زمونږ د امداد نه د الله امداد تاسې ته ډېر دی تاسې په دغه لږه کسانو د کافرو مقابله په همدغه ځای کې وکئ. خط یې ولیکه. حضرت عبدالله رضی الله عنه ته خط واپس ورکړه. دی فرمایي زه په باب الحبشه باندې ووتم حاجیانو صاحبانو به لیدلي باب جبریل باب الحبشه چې کله حبشې دروازې باندې ووتم پوخ سور یم اوس مې اراده ده چې روانېږم واپس شام ته ځم یوازې یم زړه کې مې راله چې مرګ ته روانې هسې نه شهید شي د رسول الله روضه به دې نه لیدلي راځه یو ځل خو د رسول الله زیارت وکړه وایي واپس راتاو شم د نبي علیه الصلاة والسلام روضې ته رالم چې مې وکاته حضرت علی رضی الله عنه او حضرت عباس رضی الله عنه او حضرت بی بی عائشہ رضی الله عنها او دا رنګ چې کم دی حسن صاحب او حسین صاحب دا یو د علی صاحب په غېږه کې پروت دی او بل د عباس صاحب په غېږ کې پراته دي ناست دي 15 کسان. ما چې سلام واچو علی صاحب راته وایي تا ولې دلته پاتې شوې په جلتۍ ځان رسوه. وایي ما ورته وي چې زه رالم تاسې ما ته دعا وکئ چې دا لاره ډېره ځای ته اوږده ده او دشتې دي چې ما باندې الله دا لاره را نږدې کړي. هغه ورته وایي چې عمر فاروق ونې شخصیت سره دې مخه کړې ده هغه نه دعا وغواړه. او ما ورته وی چې هغه راته دعا کړې ده لیکن تاسې خاندان د نبوت یې بل تاسې د رسول الله روضې سره ولاړ یې دلته راته دعا وغواړئ.
نو حدیث کی راضی چې دغه عباس سے فرفعل عباس یدیه وعلی کذالک، عباس سے لاسونه جوړ کړو، علي صاحب لاسونه جوړ کړو. دعا کوي اللهم انا نسألك بهذا النبي المصطفى، اللهم اني اتوسل اليك بهذا النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي توسل به آدم وقد غفرت له خطيئته إلا سهلت على عبد الله بن قرط طريقه وطويت له البعيد. الها دغه پیغمبر په وسیله درنه دعا غواړو. قبر ته داسې اشاره وکړه. هغه پیغمبر چې آدم علی السلام په وسیله غوښتلی او الله ورته خطا معاف کړی و چې دی عبد الله صاحب تعالی لنډه کړ. نو بیا ورته علي صاحب وایي زه اوس مخه فکیږه درته خاندان نبوت دعا کړي دا نه رد کیږي، بل د رسول الله په خوا کې کړي او بل دا رسول الله خدای ته وسیله کړي. بعض خلک وایي صحابه پر رسول الله وسیله نه نیولې کنه، دا وسیله وکړو. هغه روان شو او ایز سبعی روان شم. د خالد ورځ مزل مې وکړه، د یک شنبه اتوار ورځ مزل مې وکړه، د پیر د ورځې د مازیګر اذانونه د یرموک د صحابه اذان زما په غوږونو راغی. د هغې خوانه ورځې مزل او د دې خوانه د دې دعا په برکت باندې الله څلور ورځې لاره ورته لنډه کړه او درې ورځو کې دوه نیمو ورځو کې هلته ورسېد. وایي چې ورسېدم ختم ابو عبیده صاحب ته ورکړه. دا نو هغه ټیم دی چې د کافرانو 10 لاکه شپېته زره لښکر په 3 میله کې اخوا دشته کې پروت دی رارسېدلی دی. خط چې ولیده صحابه کرام راغونډ کړه، عمر فاروق خط ورته واورو چې ځانونه به بې ځایه نه شهیدان کوئ او عمر صاحب امر کړی چې ټول جهاد ته تیار شئ، سبا ته ځان تیار کړئ جهاد ته. صحابه کرام ډېر په خوشحالۍ باندې تیاری شروع کړه. سبایي ټیم دی. هغلته د کافرانو مشر دی وخت کې دیرجان نامه ده، لوی بادشاه دی. هغه جبیل بن سهیم غسانی چې دغه مرتدینو چې کم مسلمانان مرتد شوي د 15,000 کسانو مشر، هغه ته وی چې لاړ شه او دا مسلمانان وږي تږي خلک دي، پیسې ورته ومنه که دا جنگ پرېږدي واپس مدینې ته لاړ شي. نو راغی داسې لرې ودرېده، آواز یو کال البراز البراز، مخې ته څوک راوځئ. حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه توره په لاس په ډېره جلتۍ سره میدان ته وروته. د هغه دا ګمان راغی چې دا کافر پهلوانۍ اراده لري چې زه پهلواني ورسره وکړم. هغې کافر چغه ووهله چې زه ګوره جنګ ته نه یم راغلی، صلح ته راغلی یم، جنګ ونه کې. ابو عبیده صاحب توره په تیږې کې کېښوده. تاریخ لیکي چې دومره د اسونه نږدې شو چې دواړو اسونو خپلو کې بوزې سره بوی کړې، خوا په خوا ودرېد. ورته څنګه راغلی؟ وایي دیرجان را لېږلم، هرقل بادشاه خبر را لېږلی چې ستاسې مسلمانانو مشرانو ته به منګه 100 دیناره ورکو، پټکی جامې به ورکو، توري به ورکو، هر یو ته به جوړې ورکو. دا جنگ مه کوئ، شام را ته پرېږدئ او جنگ هسې هم نشئ کولی، موږ ډېر یو، زه واپس لاړ شئ مدینې ته به موږ در پسې نه درځو. د مسلمانانو غیرت ته ګوره، هغه دا شان بې غیرته بادشاهیان نه وو. هغه ورته وایي موږ ته رسول الله 3 خبرې کړي دي چې یا کافر ته وایي چې ایمان راوړئ، ته ایمان راوړئ تاسې؟ وایي نه دا خو نشي کېدی، هغه هم نسواره و د امریکانیانو غوندې. وایي دویمه دا چې موږ ته رسول الله ویلي چې دوی ته ووایي چې جزیه به ورکوي عن یدین وهم صاغرون، پټي ټکونه باندې په ذلیله به کسان شاته منځ کې کړه. زنانه شاته یو غونډۍ وه، زنانه هم جهاد ته بولې وي. هغې شاته یو غونډۍ وه، هغې په دې غونډۍ باندې یو څو کسه محافظین ورته ودرول، هغې په دې غونډۍ کې محفوظې وساتلې. چې 15,000 کسان راله، ابو عبیده 3 صفونه تیار کړه. خالد بن ولید صاحب راغی ورته وایي ابو عبیده دا 3 صفونه دې ولې تیار کړي دي؟ وایي هغې 15,000 دي، موږ 32,000 یو. قرآن دا وضاحت کوي چې زو کافر نه به یو مسلمان نه تختی، پس 15,000 موږ دومره یو، ټول به جنګ ته وځو. هغه ورته وی چې ابو عبیده امیر یې، مخالفت دې نه کوم، لیکن جنگونه ما ډېر کړي دي، زه یو مشوره رایې لرم پیش کوم یې که منې ډېره به ښایي درته. وایي څه؟ وایي ته چې دا 15,000 کسانو مقابلې ته دا 32,000 ټول وباسې، تر ماښامه به موږ وجنګېږو، دا 15,000 به ټول کوتره کو ختم به یې کو، ولې سبا ته خو موږ جنګ نشو کولی، ستړي به یو. هغې 10 لاکه دمه فوج پروت دی، د هغې مقابله به څوک کوي؟ زمونږ ډېر غیرتناک یو، سبا هم تر ماښامه وجنګېږو، هغه به 2 لاکه فوج راوباسي، په 3مه ورځ 2 لاکه هغه نور راوباسي، بیا به څوک جنګېږي. موږ ډېر تکړه یو، په 3مه ورځ به مو جنګېږو، خیره دی، شپه ورځ به په ځان وکړو، ولې 4مه ورځ هغه 2 لاکه نور راوباسي، بیا څوک جنګېږي. ابو عبیده پوه شو چې واقعا دې کې څه خبره ده. وایي ښه څه چلو کم؟ وایي زما رایه که منې
نو زه به اوس د 1,000 کسانو کافرانو مقابله په 150 صحابه باندې کوم. خالد بن ولید دغه د نوم چې یادېږي داسې نه دی. زه به 150 کسانو باندې د 1,000 مقابله کوم. هغه ورته وایي چې عمر صاحب خط را لېږلی او په خط کې دا لیکلي دي چې زما صحابه بې ځایه ګورې هلاک نه کوي، تا خو دا صحابه بې ځایه هلاکې. خالد بن ولید ورته وایي که زه صحابه هلاکوم ځان به مخکې هلاکوم. منګه 150 والا به ټول شهیدان شو، لیکن شاته 10 لاکه لښکر کې به شکست ګډ شي. اب وایي چې دا سره کم خلک دي په 150 کسانو 1,000 کسانو ته شکست ورکړی. وینا نه داسې خو نشي کېدی. ابو سفیان پاسېدو ورته وایي خالد بن ولید ستا جذبه ډېره زیاته ده، بیا داسې وکړه چې د 1,000 کسو مقابله کې خو چې یو صحابي برابر شي که نه نو 60 کسه تاسې شي هغوی به 60,000 شي. وایي زما رایه خو 30 کسان دي خو تاسې داسې وایي زه 60 کسان به وباسم. آواز یې وکړه درار ابن عزور دی پاسېږي. یاره دا درار ابن عزور داسې یو صحابي دی چې د شام نیول یقین په خدای وکړي چې خالد بن ولید او دا درار ابن عزور په یوازې ځان نیولي. درار ابن عزور هغه سړی دی چې په یوازې تا ځان باندې د 60 پهلوانانو مقابلې ته وته، هغې 60 راوتي وو، د 60 مقابلې ته ووته، 18 پکې مردار کړه او دا 12 نه وتښتېده بېرته. ډېر لوی پهلوانو او دومره محض یقین د ابراهیم علیه السلام غوندې یقین یو چې دی به کله جنگ ته وتلو خلک زغرې اغوندي، جنگي ټوپۍ په سرۍ، ده به قمیص ویستو میدان ته به وته. وایي چې د کافر په زړه کې دا چرته رانه شي چې ګینې درار ابن عزور به چرته زغره اغوستې د کمیس لاندې پټه چې په ما زړه ور راشي. زه چې په اوسپنه باندې یقین کوم وایي ولې په خدای یقین نه کوم. بیا به جنگ ته وتل، داسې یقین یې لرلو. او د واقعي اوږدې دي خو دا تقریبا 4 کرتې بندي شوی دی. یو ځل داسې بندي و چې هرقل بادشاه ته لاس تړلی بوتلل شو او بیا ور باندې 180 کسانو په یو ځای د تورو گزارونه وکړه او 180 توري ولګېده، لیکن بیا هم زخمی پاتې و، بیا په جیل کې پروت و، زخمیونه خدای جوړ کړه، انطاکیه خدای فتح کړه، بیا راخلاص شو. ډېر یو عجیب سړی دی، درار ابن عزور نامه ده. په دغه وخت کې د خور رمضان سره جنگ ته راوستې وه، د هغې نامه خولت ابن عزور وه. خولت ابن عزور نو خور هم دومره غیرتناکه وه چې دا یو ځل بندۍ شوه، چې کله بندۍ شه کافرانو نیولې وه، کافر که کافر مو غیرت ورکې ډېر و، هغوی به په ښځو باندې ګزار نه کو. نو دلته په منځ کې د ښځو جهاد شروع کا او په کوتک باندې 9 کسان کافران مردار کړل خولت ابن عزور، 9 کسان. بیا ورپسې د ورور خالد بن ولید راورسېد، هغې خلاص یې کړې. نو درار ابن عزور پاسېد، د ابوبکر صدیق صاحب زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر پاسېد، اکرمه ابن ابي جهل ابو جهل زوی و ایمان راوړو، ډېر کلک مجاهد و په دې کې بیا شهید شوی دی، هغه هم پاسېد. خیر هغه تاریخ متعدد نومونه راخستې، 60 کسان تیار شو چې کله مقابلې ته ووته سبایي جنگ شروع شو. خو خالد بن ولید صحابو ته یې که موږ ټول شهیدان شو زموږ مدد ته به څوک نه راځي، بس صرف سیل کوئ تاسو. 3 میله کې د کافرو فوج پروت دی، 10 لاکه، 3 میله کې صحابه کرام 2,000 پراته دي. دا 60 کسان 1.5 میل ته ورله، هغې هم چې دی نو 60,000 کسان 1.5 میل ته راله، 1.5 میل منځ کې جنګ ونه ختم. تر مازدیګر ټیمه پورې دا 60 کسانو د 60,000 فوج مقابله وکړه، لیکن د مازدیګره پورې چې دی نو دا مسلمانان په دې کافرو کې وردن نه شو، خو یو مسلمان به ښکارېده. ولې چې اس ته به یې داسې لرې دوره ورکړه بیا به په صفونو وردن نه شو، نو مسلمانانو به وي چې زه دا یو خو ژوندی دی، هغه ښکاره شو. خو چې د مازدیګر ټیم شو نو بلکل یې مسلمانان د کافرو په صف کې ورک شو. ابو عبیده صاحب لښکر ته امر وکړه چې بس تیار شئ، زما صحابه ټول شهیدان شوي یا بندیان شوي دي، ورځئ پې. ابو سفیان ورته چې نه، خالد بن ولید امر کړی دی چې تر څو موږ خبر نه یې راغلی تاسې به هغې پورې موږ پسې نه راځئ. د ماښام ټیم و چې هغه 60,000 کسانو ته دې 60 صحابه کرامو شکست ورکړه، هغوی وتښتېده او خالد بن ولید ستړی ستومانه د مسلمانانو لښکر ته راغی، پاس باندې سور چې راغی، صحابه را روان دي ستړي ستومانه، چې یې وشمارل نو 20 صحابه ورسره دي، 40 صحابه ورک دي. خالد بن ولید سر ټیټ که وایي ژړل، وایي زه به خدای ته څه جواب ورکوم، عمر فاروق ته به څه جواب ورکوم چې تا د 40 صحابه ولې شهیدان کړي دي. ابو عبیده صاحب ته وایي په دې شپه باندې راته 100 قربانۍ والا کسان راکا، یا به زه د خپل 40 کسان را خلاصوم او که شهیدان شهیدان به د میدان نه راوباسم، او یا به داسې کوم چې زه به د انتقام اخلم. ابو عبیده صاحب ورته وایي ته ډېر ستړی، زه به ستا په ځای لاړ شم. وایي نه زه خپله ځم.
واپس باز باندې سور شو او سل کسره قرباني ور سره شو میدان جنگ ته یو نیم میل ته ورله چې ورله اغل ته ګوري چې کافرانو مړي او شمارل 15000 کسان مردار شوی په دې ورځ باندې کافرانو شپېتو کسانو باندې 15000 چرګوړي څوک نشي لاله ولېخه دا یو امداد د خدای چې 15000 کسان مردار کړیو چې صحابه او شمارل لس کسه ګلان صحابه شهیدان پراتو هغه ته نه راوچت کړو مسلمانانو صف ته راولېګل دفن کړو لس هغه وشل دی و دیرش کسان ورک شو مرګرو ته وی چې رانا ولګوي د کافرو په لخر ورځي یا به منګه ګیریګو یا به خپل مرګري خلاصو دا بندین شوی چې کله پاغه طرف روان شو نا وراغه اس څغرونه رااله دا څو شنای واوریدا چې ورنږدې شو چې وای کاتنه خوانه ګوري صاحب کرام را روان دي 15 کسان دي ورته وای کم خاطلی وای چې کله کافرو شکستو خړو نو من کافرو پسیو په دشتو کې نورم پکې وجلی نو 15 شغی و دیرش دیو 15 کسان ورک شو دا بندین شویو په دې 15 کسانو کې هغه دورار ابن ازورم بندي شوی چې ما درته چې لنډه غرب میدان ته وته ام بندي شو ټول شپه خالد بن ولید د جړا د لاسه خوبونه کا چې زه به خدای ته عمر فاروق ته جواب ورکوم چې تا د 10 کسان ولی شهیدان کړي او دا 15 کسان درنه ولی بندین شوی دا غو سګورا دومره ایمان مضبوط دی 15000 کافران مردار کړي او 10 کسان د شهیدان شوی دي خو به هم غم ور سره دی نو سبای ټیم چې شو هرقل بادشاہ ته استاد لاړو چې زمنګ نه 15000 مردار کړي دي او دا سه مسله پیښه شو هغه 15 کسان جنگ ته راځي دي سچلو کوي سره هرقل بادشاہ ډېر غوسه شو خبر راولې ګوي دا پیسې لګي نور مرتضی ته کې استاد یولېږي دا مسلمانان غریب دي کې پیسې قبول کړي نو جنگ بپری دي نبی خبر راولېګا وای کتا سه چرته جوړه کوي نو موږ بهر یو تډیر ډېر پیسې ورکو او دا لوغه را سره وکي ابو عبیده بن جراح ورته وی چې ما د تدریخ خبرې کړې دي یا راس ایمان وروړی یا به ټیکسونه را کوي او یا دا چې جهاد ته تیار شي بل خبر نشي کېږي هر غیرت مزخه شه کله که خبر چې وکړه کفر ډاریږي که سسته دی ویل کړه په کفر پتا راځي نو د دې وجنا دریم اور شوا دا یو د زونه شو من نشو دریم اور شوا دیرجان بادشاہ ته چاوی د کافرو مشر تا چې په دې مسلمانانو کې اوسړی د خالد نامه ده دا خالد چې بندي نه کې کنه بلې طریقه باندې ته په مسلمانانو کامیاب دي نشي دا بندي کا ناغه ورته وایي چې دا په ست طریقه بندي کا موږ ډېر زړور دي استاد یې اولېګه ورته وایي چې زمنګ دی ارجان بادشاہ ستاسي فوجي کمانډر سره خصوصي خبرې کوي او دومره زړور دي چې مسلمانانو صفت زمنګ صفت دن ناراضي وای سید جبل بن سهیم غسانی ورولېګه आवाज یو ک چې ستاسو مسلمانانو مشر سره می کار دي حضرت ابو عبیده بن جراح سے بروته چې مشر زیم پښتانم سره ابو عبیده وینا نه تاسو کې خالد نوم یو کسته وای خو زمنګ مشر نه ده زمنګ مشر خو ابو عبیده ده زم شریف وینا نه فوجي مشر درته یادوم چې کم د جنگ مشر ده خالد بن ولید وروته پیسې خبره ده وای دیرجان بادشاہ وای چې د خالد بن ولید په لاس باندې صلح حکومت او چې تاسو څه شرایط معنی زمانم در سره خراشه ته غوخته او ورته ډیره خلا ابو عبیده صاحب ته ما ستاسو اجازه راته وکړي که تاسو اجازه دې زوردم او ورته دا دوکه د شهید کوي دي ورته یا به ما شهید کوي یا به زغ 15 کس بنديان را خلاصوم په یواز ځان ورزم پاس باندې سور شو کافر مخ کې دی اور پسې دی 3 میله مزل وکړه کافرانو پاټک راغې 10 لاکه فوج پروت 10 لاکه شپته زره پاټک کې د توای کوش شداسنا مخ کې دیرجان بادشاہ ناس ته دلته موږ پاس باندې سور سړی نه پریدو دی اور توای زمل میم زمونږ عربو کې رواج دا چاته دعوت ورکول شي ملمه سوق بیزت کینا رسول الله نه کوزي زبا اغیزی پوری په خپل اسبانه زم هغه جبلانه تاسو کوي مون خرومیان یو تاسو په رواج نه پویګو ته خو عربي کنه دا رښتیا وي او رښتیا دا سره ملمه سوق نه بیزت کوي بس پاس باندې تیر شو د پاټک دویم پاټک راغی وای مخ کې ډیر جان بادشاہ ناس دې مخ کې اجازه نشتا دا ورته بیا دا خبر غړ ډیر ظالمان وینه نشي کېږي اسنه به کوزيږي اسنه کوس کا سدل تو تاړه تورې راويست او پزما کا باندې رام صاحب په ځای لګول روانو 15 لاکه فوج دی خو تسهیل تولار دی 15 لاکه دی خو سهیل تولار دی خالد په منځ کې تیری رضی الله عنه حیران دي چې دا سره کم سره دی چې موږ شام ته فوج لیګو د الله سره چې دومره کسان پکې وجل کی دینه مخ یو جنگ راغلی او په جنگ کې یو سلوي غزره کافرانو د وجلی خالد بن ولید یو سلوي غزره کسانی مردار کړي نه هغه شکست هغه ته یادو نو ځکه هغه خالد ډیر پیژنده
چې کله ورسېده داسې یو د سرو زرو کرسۍ پرته وه، خوا کې بله د سرو زرو کرسیو په یو دیرجان ناست دی، لرې لرې فوجیان پیرې ته ولاړ دي، قالینې خوري دي، او سم بادشاهي ځای ورته په دشته کې جوړ کړی دی. ده ته وایي په دې کرسۍ کښېنه. هغه دیرجان بادشاه عربي لږه لږه یاده و، رومي و. د دې کرسۍ ته لته ورکړه، لرې وغورځوله، او ورته وایي موږ تا ته عزت درکوو، ته ځان په زوره بېعزته کوې. دی ورته وایي د سرو زرو ناسته دا زموږ عزت دی، خو په آخرت کې دې دنیا کې مسلمان ته د سرو زرو ګوته استعمالول ناروا دي، پاته لا دا چې د سرو زرو په کرسۍ باندې کښېني، دا موږ ته روا نه دي. لندې کېناستو او تورې پتې کې ورکړه کېښوده، خبرې ورسره کولې، ورته وایي چې تاسې مشرانو ته به پیسې درکم، جوړې به درکم، پټکي به درکم، تورې به درکم، ځئ واپس خپلو عربو ته لاړ شئ، زموږ شام پرېږدئ، جنګ مه کوئ. دی ورته وایي موږ ته رسول الله درې خبرې کړي دي، یا ایمان راوړه، ایمان راوړي. نو هغه ورته وایي چې نه نه ایمان خو نشم راوړی. وایي دویمه دا ده چې بیا ځئ واپس لاړ شئ، موږ ته ټکس رالیږئ. وایي نه دا هم نشي کېدی. وایي چې نشي، نو رسول الله موږ ته بل څه خبره نه ښودلې، بیا راته جهاد ښودلی، بیا جهاد ته تیار شو. د دې خبرې سره بادشاه غوسه شو، داسې پورته شو، او فوجیانو ته وایي تاسې لا ورته ګورئ، دا خو دوکه وه. په خالد بن ولید باندې د هر طرف نه منډې شروع شوې، د توره راویسته، فوجیانو ته وایي چې زه خو به شهید شم، د ځان نه تېر یم، خو ستا سره بادشاه سر به مخکې قلمي. بادشاه سره خو توره نه و، خو امنیت کې ناست. بادشاه چغې کړې چې څوک مخ، د بادشاه مینه په د باندې راله، ورته وایي چې خالد ستا دا غیرت مې ډېر خوښ شو، زما اراده ده تا سره ورورولي کوم، که زه ستاسې مسلمانانو کې بندي شم ما به خوشي کې، که ته موږ سره بندي شي زه به دې خوشي کوم، ډېر غیرت مې ستا خوښ شوی، ما سره ورورولي وکړه، راسې داسې راوګد کړه ورته. ده ورته دا لاس داسې دیکه که وایي د کافرو د مسلمان ورورولي نه شي کېدی. ته ایمان راوړه، مسلمان شه، ستا په لښکر کې به زه د غلام په حیث جنګېږم، زه به ستا یو غلام یم، خو مسلمان شه. هغه ورته ایمان خو نشم راوړی. خپل سر باندې یو ټوپۍ پرته و، ملغلرې پکې پیلل شوې وي، هغه یې راکوزه کوئ، زما دا جنګي خولۍ بیدوه دا واخلئ، تاسې په سر کوئ، ستاسې دا ټوپۍ ما ته راکئ، دا به زما ورته یو تحفه شي سره. خالد بن ولید ورته خپله ټوپۍ ورکړه، دا واخله او د کافرو تحفه موږ ته قبوله نه ده، ایمان راوړه بیا به دې تحفه قبوله کړه. هغه حیران شو، فوجیانو ته وی چې د غیرت زما خوښ شوی دی، چې څوک یې نقطم ګوره ضرر ونه رسوئ، روغ جوړ به یې بېرته رسوئ خپلو مسلمانانو ته، خو ده ما ته تحفه را کړې ده او زما تحفه یې نه ده قبوله کړې، زما سره د 5 بندیان پراته دي، هغه 5 بندیان ما په تحفه کې خوشي کړي، ورسره خوشي کړي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د 5 مرګرو سره چې د کافرو د صف نه وځي، لارې ځي نه چې مسلمانانو ولیده چې مرګري را خلاص شوي دي، نو حدیث او روایت کې راځي چې فرفعوا اصواتهم بالتهلیل والتکبیر والصلاة علی البشیر النذیر، یو 2,000 صحابه په جګ आवाज باندې چغې ووهلې چې لا اله الا الله لا اله الا الله، والتکبیر د الله اکبر چغې ووهلې، والصلاة علی البشیر النذیر، په نبی علیه السلام په جګ आवाज درودونه وویل، نو په جګ आवाज درود ویل، په جګ आवाज تکبیرونه، په جګ आवाज لا اله الا الله ویل، دا 2,000 صحابه عمل دی، هغې کړی دی، بدعت دا نشي کېدی. په جمع باندې 2,000 چې لا اله الا الله وایي، او بعض روایتو کې دام راغلي حتی جوابته الجبال، دا څومره لرې لرې غرونه چې و هغې جواب ورکړه، جواب څه معنی زنګاوه لاړه بېرته راوګرځېده، داسې یو زنګاوه ګډه شو. درېیمه ورځ د جنګ راله، بلکې درېیمه نه، هرقل بادشاه وی چې 9 ورځې جنګ مه کوئ، 9 ورځې سوله وشوه، دی خو مسلمانان دمه پراته دي، خو هم دمه کافرو 5,000 مردار شوي، صحابه کرام 10 شهیدان شوي دي. 9مه بلکې 10مه ورځ چې کله جنگ جوړ شو، دا نو اوس هغه 2مه ورځ د جنگ کېږي. دیارجان بادشاه ډېر غوسه شو، ویل چې دا ځل 10,000 به جنگ ته شروع شي، په منځ ورځئ، 2 لکه کسان په خیر طرف ورشئ، 2 لکه کسان په چپ طرف ورشئ، هغه 15 کسان په خي طرف دي، 15 چپ طرف دي، دا 2 لکه په خي طرف ورشئ، 2 لکه په چپ طرف، او ټول جنگ ته وځئ. په خي طرف کې عبدالرحمن بن بکر او په چپ طرف کې حضرت درار ابن ازور چې بندي شوی او د فوج مشر کړو 15 کسانو، په دې طرف 2 لکه کسانو حمله راوړه، لیکن درار ابن ازور داسې جنگ وکړو مرګروي چې هغه 2 لکه کسانو ته شکست بیرته ورکړه او تښتېدل. خو په خی طرف باندې چې عبدالرحمن ابن ابي بکر مشرو، هغې باندې چې 2 لکه کسانو حمله راوړه، هلته مسلمانانو کې شکست ګډ شو. چې شکست ګډ شو، نو خی طرف نه لښکر پکې رادن نه شو، حتی کې چې لښکر رادن نه شو، دې وخت کې ښځو هم جهاد کړی، دا شاته غونډۍ تم کافرانو مسلمانانو را نږدې شو. دغه خولته ابن ازور چې د درار ابن ازور خور وه،
تاریخ لیکي چې دې کوتک په لاس باندې مخې تر مسلمانانو ولاړو، د مسلمانانو اسونه به په کوتک وهل ورته وولي بیرته، او بعض زنانه او ماشومان بچي صحابو ته نیولي چې دا چاته پرېږدئ چې تاسې تښتئ. نو دې غیرت بیرته صحابه راتاو کړه او بیا شکست بیرته کافرو ته ورکړه. لیکن بیا 2 لکه کسان رال 3 ورځې په دې طرف په ښی طرف کې شکست ګډ شو. بیا دې زنانو دا بیرته چې جهاد وکړه او کافرانو شکست وخوړه، حتی کې هغې هم 2 لکه کسان بیرته شکست شو. شپه راله، 3مه ورځ جنگ تیار شو، دا 11مه ورځ ده. اوس دا 3مه ورځ جنگ باندې بیرجان غوسه شو، پاسېده د چوکۍ نه، اوس به زه خپله میدان ته وځم، تاسې سره کم خلک یې. یو مشهور بادشاه لوی پهلوانو هغه ته وی چې دا ځل میدان ته خپله وځه او د براز اعلان وکړه. کېدای شي خالد بن ولید مقابلې ته راوځي، نو هغه سره پهلواني وکړه چې دی پکې ختم کړي، نو بیا به څوک پاتې نه شي. هغه راغی میدان ته، او دومره غټې تنې خاوند و. صحابه فرمایي چې دی مونږ کله ولید مونږ کې یو غر دی دومره غټو، 100 ګزه اسې لرلو. چې راغی اعلان یې وکړه البراز البراز، مخې ته راوځئ څوک. خالد بن ولید اعلان وکړه چې مقابلې ته څوک وځئ. نو پدې کې حضرت درار ابن عزور رضی الله عنه هغه صحابي لنډغر میدان ته راغی، وایي ما ته اجازه وکړئ مقابلې ته به زه وځم. مخه ورسره وشوه، هغه میدان ته ویسته. خو بیا عربو کې یو رواج و چې پهلوانان به اونخته تر څو چې یو بل وژلي نه و یا تښتېدلي نه و، بل څوک به مدد ته نه راتله ورته. دا یو رواج ګډو. دی دواړه په پهلوانۍ باندې شو. درار ابن عزور وایي چې ما پې حمله ورله، دومره عظیم کافرو او داسې زغرې اغوستې وې چې ما به پې ګزار کو، نو د تورې دا خوله چې کوم دی پڅه شوه، په زغره ولګېده، لیکن په داسې تاثیر ونه شو. پوه شوم چې د سره اوس چل کول غواړي. اسې راتاو کو، شکست یې وخوړه. چې کله اس منډه کړه، د کافر دا خیال راغی چې دا سړی اوس ماتې خوري او تښتي. هغه د شا د خوا نه ورپسې شو. اس خو ډېره تېزه منډه وایي، نو چې کله د اس منډه تېزه شوه، حتی که کافر را نږدې شو چې د کافر د اس خوله ته رارسېږي او په ده د تورې ګزار کوي، د اس داسې نیزه دا قیضه یې راټینګه کړه، دا نیزه یې شا طرف ته ویسته. چې شا ته یې ویسته، هلته خو اس په ډېر تېزۍ کې را روان و، د خو ځان داسې را بریکې ونیو. نو هغه چې داسې راغی، د دا نیت و چې سینې ته به زما دا نیزه ور برابره شي، نو بوټه به ترې ووځي. چل یې ورسه کو. هغه کافر ډېر لوی جنګي سړی و، ځان یې ترېنه تاو کړ، اس سینه ولګېده او اسې ځای په ځای مردار شو د کافر. خو کافر بچ شو. نو ده ته وایي چې ته عرب و دوکه، ته خو عرب یې، ته څنګه دوکه کې؟ نو دی ورته وایي ته جنګ ته راغلی، ته خبر نه الحرب خدا، جنګ ټوله دوکه ده، جنګ کې او دوکه نه منې. نو کافر ورته وایي چې ستا دوکې څه فایده تا ته وکړه؟ زه خو بچ یم. وایي زما دوکې دا فایده وکړه، راتاو شو ورپسې. نو هغه سره اس نه و، د سره اس و، نو بیا کافر مردار کړه. چې کافر مردار کا، نو بیا ورکوش شو او سر ته پرې کا حلال کا. هغه سر ته نه راوړ مسلمانانو ته، حکم جامع چې اغوستې وي زغرې وي هغه ته نويستې، هغه یې راواخستې. او دا رسول الله امر کړو چې من قتل قتیلا فله سلبه، چا چې یو سړی مردار کړ، دا هغه خپل غنیمت چې کم دی غدم دغه غازی کیږي، بل چاته په کې څه نه. هغه خپل لکه مثلا ته چا باندې امریکایي باندې ورلې، هغه سره پلاس کې وسله وا چې دا تاونی وکنه، دا ستا کېږي، دا بیت المال ته به نه رسې. یو داسې عامه خاریه ونیول شوه، هغې کې بیا ډېر شی نه پاتې شو. نو هغه ډېر شی نه بیا بیت المال کې تقسیمېږي، او څه په مجاهدینو تقسیمېږي، څه بیت المال ته ځي، او څه هغه بېله ایستله. یو دا چې تا خپله یو کافر مردار که او که مسله او کومه جوړه او څه دې پاتې شو پیسې، دا ټول ستا کېږي، چې هېڅ چاته یې ورنه کړي، دا به ستا یي بیا. نو د دې وجې نه هغه هم شکست وخوړه. زرین دا دیارجان بادشاه نورم غوسه شو چې زما هغه لوی فوجي مردار که. اعلان یې وکړه چې سبا ته به تاسې 2 لکه فوجیان په غونډیو باندې یئ، او چې مسلمانانو صفونه ودرول، نو 2 لکه کسان به په یو ځای باندې غشي خوشي کوئ. چې دا 2 لکه که غشي لاړ شي، نو کافرو کې به شکست ګډ شي، نو 2 لکه کسان به نور حمله وکړي ورباندې. 3 صفونه مسلمانان ولاړو، 1 لک په یو غونډۍ باندې کافرو، 1 لک په بله غونډۍ، په یو ضربه باندې 70 ورختو سره غشي را خوشي کړه. حتی که په دغه ورځ باندې په یو ټیم کې او په یوه ضربه سره د 200 صحابه کرامو سترګې ووتې دغه باندې غشو باندې 200. او د دې وجې نه دې ته یوم التعویر ویل کېږي. تعویر د عور نه دی، عور کوک سترګې ته وایي. په دغه ورځ باندې د صحابه کرامو سترګې وتلې وې، یوم التعویر د جنګ ورته ویل کېږي. سخت شکست صحابه کرامو کې، صفونه یې مات نه کړه، لیکن دومره زخمیانو شهیدانو سره بیا هم صفونه مضبوط وساتل.
ماخام ټیمو الله مسلمانانو ته لاره برابروله، د هغې د خلکو نه یو سړی نسوارا او یو عالم راغی. ابو عبیده صاحب ته وایي که تاسې ما منئ او زما تصدیق کوئ او ما تامان را کوئ، زه نن مسلمانانو کې یو غټ شکست، کافرو کې یو غټ شکست درته ګډوم. ورته وایي ته څنګه د زړه کې دا جذبه را پورته شوي؟ وایي زه په خاریه کې اوسېدم، د دوی لښکر چې راغی چوري ګډ کړه، زما د زنانو بېعزتي کړې ده. زه د دې بادشاه ته ورغلم چې زما بېعزتي کړې ده، زما یې هېڅ غم ونه خوړه. اوس مې زړه کې دا اراده ده دا خلک په ما ډېر اعتماد کوي، زه لوی مولا یم چې زه څه ورته وایم زما مني، نو لهذا زه استاد سره پټ ملګری یم، زه به دوی ته یو غټ شکست ورکوم. وایي څنګه؟ وایي زه هلته ځم هغوی ته وایم چې بېګا تر شپې مسلمانان حمله کوي، تاسې به د شپې ناوخته ټیم کې دا کافرو د 3 میلۍ په اندازه کې نږدې د 1000 اسونو یوه ضربه داسې تېره کوي چې اسونو شڼا هغوی واوري او ګردونه وګوري، خو نور بېرته ترې راتښتئ، راځئ ته چې ګیر مو نه کړي. وایي ښه. هغوی ته لاړه، ورته وي چې بېګا ته شپه کې صحابه کرام په تاسې حملې اراده لري، زه ورغلی وم، زه ستاسې جاسوسي کوم. دی خو د هغوی لوی مولا و، خبره یې منله. د شپې ناوخته کې مسلمانان 1000 کسره کافرو د لښکر سره نږدې یو ضربه کې تیر شو، واپس راله، شڼا یې هغوی واورېده. پوه شو چې یاره لښکر خو راغی. هغوی تیار شو، خو شپه وه، سبایي چې رڼۍ ولګېده، انسوارا او مولا ورغی، ورته ووي وایي چې ما خو وي چې په تاسې به حمله وکړي، خو هغه صحابه کرام په دې دریاب باندې پورې واته او شا طرف ته درنه تاو شو، ټولې بندیان کړئ، ژوندي ونیول. نو په جلتۍ سره په بحر پورې وځئ او دا مسلمانان ونیسئ، ګنې بیا به چې کم دی نو شا طرف نه محاصره یې. نو هغې ورته مونږ خو بلد نه یو، دلته ګودر کم دی، نو یو بې ګودره ځای ورته وښود، وایي دا ګودر دی. نو ټول پاسون ورسواره شو، نو په زرګونو کسان اوبو لاهو کړه سره، دا یې شکست ورکول. صحابه کرام بېرته راغلي. 4مه ورځ شوه. چې کله 4مه ورځ شوه نو دا هغه ورځ ده چې عمر فاروق صاحب ته چې خط رسېدلی او د هغې په 2مه ورځ باندې عمر فاروق صاحب 9000 صحابه کرامه پاسونو سواره جهاد ته رالیږلي وو، د هغې مشر سعید ابن عامر ټاکلی وو. هغه چې را روان شو، د شام لاره ته ورکه شو، په بل طرف روان شوي وو، عمان ته رسېدلي وو. عمان ته چې رسېدلي وو، هغلته د عمانیانو 4000 لښکر سمخ شوي وو، دوی 9000 وو، هغې 4000 وو، په ټولو یې توره خخه کړه او ټول یې حلال کړه او د هغې سرونه یې په نیزو کې ورکړه او د مسلمانانو صف ته راغله. دا 4مه ورځ ده. اوس 4مې ورځې جنګ شپه ده چې ابو عبیده صاحب دا ولیده، تپوس یې وکړه چې دا کافرو سرونه هم د کمه کړي، هغې سره به نیزې وي، د کافرو سرونه یې په نیزو کې ورکړي، 4000 سرونه یې نیزو کې ورکړي، میدان ته راغله. وایي دا خو موږ عمر فاروق صاحب ستاسې مدد ته راولېږلو، موږ نه لاره ورکه شوه، موږ د عمان په قبیله ورغلو، عمان قبیلې جنګ ته تیاری وکړه، موږ ټول حلال کړه، موږ پرې ډېر وو او دا یې سرونه هم ترې راوړي دي. وایي اوس به کافر شکست خوري، تاسې دمم یئ، سبا ته تاسې را 4000 کسان سرونه نیزو کې ونیسئ او جنګ میدان ته وځئ، کافر چې دا حل وګوري نو شکست به خوري. همدغه شان یې وکړه چې په 4مه ورځ باندې هغه 4000 کسان نیزه کې سرونه نیولي وو، د کافرو مخې ته وواته. کافرو چې دا حل ولیده نو بیا بادشاه کشر ته نه کاته او کشر یې مشر ته نه کاته، شکست پکې ګډ شو. چې شکست ګډ شو، مسلمانانو پې باندې حمله شروع کړه، حتی کې چې 4مه ورځ ټوله ورځ په هغې توره وچلېده او مردار یې کړه او صحیح بندیان کړه. په 5مه ورځ باندې صحابه کرامو خپل شهیدان دفن کړه. شهیدانو شمېر د صحابه کرامو 4.5 ته رسېدلی و، 4.5 صحابه کرام شهیدان شوي وو. خو د کافرو تعداد 2,40,000 کافران په دغه ځای کې مردار شوي وو په دې 4 ورځې جنګ کې. او هغه بحر چې کوم کافران وړي وو هغې شمار معلوم نه و چې څومره. نو د دې لپاره خپل حسابګران راوسته چې کافرو مړي وشماري په میدان کې، ټول مړي ترې پاتې وو. حتی کې چې دغه یو بادشاه چې دیرجانو، دا بادشاه ترې نه وتښتېده، بیا د بخاري په دروازه کې هغه ګیر که هغه یې مردار که. نور څوک یو قسطنطنین چې دا د هرقل بادشاه زوی و هغه ترې نه وتښتېده، نور دا 5 مشهورو بادشاهیانو کې دی پکې مردار کړه. د روسیې بادشاه رقین هم په دغه ځای کې مردار شو. نو مقصد مې دا دی چې د رسول الله صحابه هغوی په دغه طریقو باندې د دین دپاره قربانیانې کړي دي. موږ به انشاءالله هغې هم دا زیات جنګونه چې تاسې ګورئ تاریخونو کې رسول الله د وفات نه وروستو دا چې دی نو د نسواراو سره شوي دي. اوس هم د نسواراو سره د مسلمانانو مقابله ده، صلیب والا امریکنین دهشتګردي دي، خو جهاد ته دهشتګردي وایي. نو جهاد ته دهشتګرد کفر وایي، په دې نوم باندې تا ترئ. نو که ته یو سیاسي چل کې چا ګر کړی چېره دا رشتې دهشتګردي ده، دا دهشتګردي نه ده، دا جهاد دی.